Assalamu alaikum everyone. This is Ali Akhtar Zaman. Technology and social media orientation for religious scholars. نن یو نوی کورس سره د ریحان ټریننګ نه تاسو ته مخامخ یم. نن به مونږ دا کورس چې کوم ریکارډ کوو دا د ریلیجیس سکالرز مذهبي سکالرز چې کوم دي زمونږ په مذهب پوهه زمونږ علما د هغوی دپاره دی. د دې کورس مقصد دا دی چې کوم سوشل میډیاز دي کم ټیکنالوژیز دي د هغې برفور یوز زمونږ د مذهب دپاره وشي، ځکه چې تبلیغ هم یو ښه کار دی، خو داسې الله تعالی مونږ ته داسې فیلډز راکړي نن سبا د ټیکنالوژي په شکل کې د سوشل میډیاز په شکل کې چې هغه مونږ استعمال کو نو کم میسیج چې مونږ چترال ته او د دنیا ګوټ ګوټ ته ځو نو هغه ودن ا سیکنډ وداؤټ هرچی مونږ خلکو ته رسولی شو د ټیکنالوژي د فورس په ذریعہ. د دې کورس مقصد یې هم دا دی چې تاسو مونږ ټرین کو، تاسو ته مونږ لاره وښیو، په هغه لاره کم چې مونږ پوهیږو تاسو پې ځان پوه کې، اور د دنیا چې کم زمونږ داسې وروڼه خویندې کم چې مسلمز دي کم چې مسلمانان دي د هغوی دپاره ژوند آسان شي، د هغوی دپاره د مسایلو حل آسان شي، اور داسې غیر مذهب هم زمونږ د مذهب ټول هغه معلومات کم چې سوشل میډیا باندې نشته کتابونو کې قید دي هغه هغوی واوري. دویمه خبره دا چې د پاکستان کم پاپولیشن دی په هغې کې 70% ریډ کولی نشي. مسله دا ده نو کم علم چې دی هغه خو ټول په دغه کې پروت دی کتابونو کې، خو هغه اورېدو کې اور کتو کې نشته. نو کم هغه هر څیزونه کم تاسو سره علم تاسو سره دی، نو د دې کورس مقصد یې هم دا دی چې هغه علم تاسو راوالی اور هغه علم سوشل میډیا ستا د ټیکنالوژي د یوز په ذریعه باندې تاسو نورې دنیا ته ورسوئ. نو دا د ریحان ټریننګ یو ښکلی غوندګي پروګرام دی، په دې کې نورم کورسز دي چې کوم په پښتو کې دي هغه تاسو کتی شئ ود ټایم ټو ټایم، اور سرټیفیکیشن هم د هغې مختلف اخیستی شئ. نو دا یو شارټ غونته کې انټروډکشن ویډیو د دې کورس. زیم علی اختر زمان انشاءالله ملاویږو په بله ویډیو کې د الله په موبایل کیمرا چې موږ ورته کیمرا مو وایو. مین ایشو څه ده؟ کم تصویر، کم ویډیو، کم نالج، کم هر څیز دی د دنیا هغه موږ ته د انټرنیټ په ذریعہ د سوشل میډیاز په ذریعہ باندې هغه موږ ته ملاویږي. موږ یې د موبایل په سکرین ګورو، د سوشل میډیاز په سکرین ګورو، ولی ګورو ځکه چې هغه ریکارډ شوي وي د موبایل کیمرې نه. دغې باندې مونږ ښکلې نه ښکلې ښه نه ښه تصویر هم وباسلی شو، سیلفیان هم پې وباسلی شو، اور دغې په ذریعه باندې مونږ خپل تصویر نورې دنیا ته خولی شو. نو دغه موبایل کیمرا مونږ ته مدد راکوي د څه په ذریعه مونږ ځان نه ویډیو کو. زه یم علي اختر زمان، زما دې علاقې سره تعلق دی. دغه ویډیو بیا سوشل میډیاز ته ځي چې وایرل شي، ډېر خلک یې وګوري، چې تا سره څومره فرینډز دي هغه یې وګوري، وټساپ باندې سینډ کړي. نو دغه څیز مونږ ته ډېره زیاته مدد راکوي. نو دغه کیمرا چې ده، دغه موبایل کیمرا چې ده، دې نه اوس مقصد دا دی چې ډېر خلک تیریږي، امیانم اور کوم چې علما دي هغه هم. زمونږ علماو ته دغه یو خاص ریکویسټ دی چې دغه موبایل کم چې تاسو سره لاسو کې دی، دغه موبایل کم چې د ستا شاګرد سره دی، دغه موبایل کم چې د ستا په کور کې دی، دې نه فایده والی. ځکه چې د ورځ په قیامت په زمونږ نه دام تپوس کېږي چې تا ته ما موبایل درکړو، تا ته ما ټوله دنیا د ستا په لاس کې درکړې وه، تا څه وکړل؟ تا صرف د خپلې محلې ډیوټي اخیستې وه. آیا تا ته ما ټوله دنیا لاس کې درکړې وه خو تا ونه کا، تا خپل میسیج هغوی ته ونه رسول ولې؟ ته د دغې سوال نه بچ کېدو دپاره پلیز دغه موبایل کیمرې نه کار والی، ویډیوز ریکارډ کې، مختلف احادیث باره کې، مختلف مسائل باره کې تاسو ته بهترینه پته را چې مخلوق زمونږ وروڼه خویندې کم مسایلو کې گیر دي، هغه مسایل ډیلی بیسز والا راواخلئ، مونږ ته ایکسپلین کې چې زمونږ ژوند هم آسان شي. د ستاسو کم چې تاسو ته د سوالاتو یو سلسله را روانې، داسې مه کوئ چې ورته وایئ چې یاره
بس دا به حل شي. ته به ورته وایې ډېر ښکلی سوال دی ستاسو، هو زه به تاسو ته د دې جواب بیا درکړم. تاسو به بېغمه لاړ شئ، ویډیو به ریکارډ کې کم کس چې سوال کړي د هغه ویډیو کې به نوم نه لې، لیکن هغه مسله به ایکسپلین کې په خپله ښکلې طریقه کم چې ستاسو مزاج دی، اور بیا به هغه ته لینک سینډ کر کې لینک به ورته سینډ کې. ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی، موبایل یوزر هر څوک دی، ډېر کم دي چې یاره په وړو کې د مالګې والا حساب دی، لیکن موبایل هر چا سره دی. لینک ورته سینډ کې تاسو د مسلې تپوس کړو دا یې حل دی، دا وګورئ، نور مسلې بیا مانه کوېسچن وکئ، زه به ستاسو لپاره ویډیوز جوړه کړم. دا ویډیو وه د موبایل کیمرې باره کې. انشاءالله ملاویږو نیکسټ ویډیو کې. زه یم علي اختر زمان، د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علي اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو مخکې حاضر یم نوې ویډیو سره. نننۍ ویډیو چې د هغه زوم باره کې ده. زوم د سوشل میډیا په شان دی او ایپ دی، خو دا زیاتر کمرشل یوز لپاره یوز کیږي، یعنی مطلب بزنس مینس پرایویټ اور لایو میټینګز لپاره. څه کیږي په دې کې چې زوم انټرنیټ سره کنیکټډ دی، دې ته لایو هم تللی شي اور آفلاین هم کسان اغېستی شي. آفلاین څنګه یي دې کې ایٹ اے ټایم ته 100 کسان میټینګ ته راوختی شي، اور آفلاین مطلب دا چې د انټرنیټ آنلاین نه بلکې پرسنل میټینګز پکې ته کولی شي. نو دا هم یو ښه ټول دی. فرض کړئ ستا یو عالم سره رابطه وشي، تاسو لایو کنسیشن نه کول غواړئ اور یو داسې مسله وي د چا چې هغه ته لایو شیر کول نه غواړئ، پرسنل وي، نو تاسو لما د زوم نه ډېره زیاته فایده اوچتولی شئ. لینک هغه ته سینډ کولی شئ چې ډېر ایزي دی. بس جیمیل نه لاګین کا، خپل نوم ورکړه، اکاونټ جوړ، بیا څنګه زوم ته کسان راوختل دي هغې کې بیا انوایټ لینک وي، انوایټ باندې به کلیک کې لینک به والي، هغه ته به سینډ کې میسنجر واتساپ کوم هم وي د هغې په ذریعه به سینډ کې، هلته به لینک لاړ شي یا به لینک جوین کړي. ښه مزېدار کومه چې هغه مسله ده به ورته حل کړي. دا به یو شارټ هم ته کې ویډیو زوم باره کې انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علي اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر یم نوې ویډیو سره. انسټاګرام باندې زیاتر ینګ جنریشن دی، فرام 18 to 30 یا 18 نه کم 15 13 دې نه پورې، اور دې باندې زیات ینګ جنریشن دی. نو که تاسو افروچ غواړئ د ینګ جنریشن، نو انسټاګرام باندې خپل اکاونټ جوړولی شئ، په دې باندې تاسو فوټوان ویډیوګانې پوسټ کولی شئ، اور کم مسایل چې کوم موږ ته درپیش دي، څنګه ته فیسبوک ته یوټیوب ته نورو سوشل میډیا ته ورکې، داسې انسټاګرام ته هم ورکولی شئ، خپل فالوورز جوړولی شئ، د هغې مونټایزیشن هم اخیستی شئ، اور د دې نه هم تاسو خپله ریونیو جنریټ کولی شئ. یقینا چې دا انسټاګرام موږ ته د ستاسو په مسایل حل کولو کې، ستاسو علم نورو ته رسولو کې ډېر زیات فایدار او ډېر زیات موږ ته په کار راتلی شي. دا مو یو شارټ غونډه کې ویډیو انسټاګرام باره کې. میک شور چې تاسو زموږ انسټاګرام د ټیچر ریحان ټریننګ اور ریحان الله والا پروفائل دی، هغه فالو کې، پرایم منسټر فالو کې، پڑوسی ملک چې کوم پرایم منسټر دی هغه فالو کې، امریکې کوم پرایم منسټر دی هغه فالو کې، ځکه چې کوم پوسټ راځي هغه موږ اپ ټو ډیټ کیږو په هغه سات. دا یو شارټ غونډه کې ویډیو انسټاګرام باندې انشاءالله ملاویږي بله ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم، دس از علي اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر یم. یوټیوب څه څیز دی، کار یې څه دی، زموږ مدد څنګه کولی شي، دې ویډیو کې خاص کر چې کوم موږ کورس علما حضرات لپاره مذهبي سکالرز لپاره ریکارډ کوو، دا ویډیو د یوټیوب باره کې هغې ته یو ماسټر پیس جوړېدو والا دی. څنګه یوټیوب کې موږ ویډیوز ګورو، زموږ علما حضرات هم ګوري، موږ هم ګورو، ټوله دنیا یې ګوري. یوټیوب د دنیا د دویم نمبر غټ سرچ انجن دی. غټ سرچ انجن دا چې موږ ته یو مسله، موږ ته یو ضرورت راشي چې موږ یې وایو چې یاره د موبایل کې زه وګورم انټرنیټ په تھرو، نو زه به یوټیوب کې سرچ کوم چې ماله فلانې مسله ده اور دا د دې حل بسي. داسې علما حضرات هم د هغې دپاره یو سنهره موقع ده. څنګه تمام چې کوم مخلوق ته زمونږ کوم امت ته مسلمه ده، امت مسلمه ده، هغې ته
ضرورت دی د ګایډلاینز، هغوی ته ضرورت دی د مسایل د حل، هغوی ته ضرورت دی د هغوی په ریجنل چې کومه زبان ویلې کېږي سرایکي پښتو چې کوم هم ویلې کېږي هغې ته هغې کې د هغوی حل پکار دی. بعض اوقات مونږ ویډیو وګورو خو مطمئن نه یو، بعض اوقات زمونږ یو عالم خوښي خو هغه په سوشل میډیا موجود نه، مونږ هغه سره تللی نه شو د ټایم د کمي د وجې، ځکه چې مصروف ترین ژوند دی نن سبا. نو مین مقصد زمونږ دا دی چې علما حضرات خپل یوټیوب چینل جوړ کړي، بیا هغې باندې فیدر پې ویډیوز اچوي، په هغې کې هغه مونږ ته د لایو فلو آپشن هم راکوي، لایو هم د هغې په تلو باندې مونږ تلی شو. نو هر کار کوم چې مونږ ټي وي چینل کوي، ټي وي چینل باندې تلل اسان کار خو نه دی، څوک چې پرې راشي او فلانې ټي وي باندې راغلی اے وي ټي ته راغوښتی دا اوس دغه شانتې د اے وي ټي پلار د اے وي ټي بالکل کوم چې تا د دنیا د ټولو نه غټ چینل دی هغه تاسو سره په لاس کې دی، فری آف کاسټ دی، پیسې پې نه لګي بلکې تا له پیسې درکوي چې ستا ویوز راځي. ولې نه کوې دا کار؟ ویډیوز جوړول شروع کې چې د بله ویډیو چې کومه را روانه ده کې به د اسائنمنټ والا پارټ یا کې زه تاسو پوهیږم، لیکن یوټیوب باندې خپل چینل جوړ کې د هغې نه پس څه کول دي، خپل چینل سیټ اپ کې خپل ښکلی پروفایل جوړ تصویر ولګوئ، کور فوټو ولګوئ، اور کوم چې د یوټیوب جرني ده کوم چې مسایل په زموږ معاشره کې چلیږي د هغې آګاهۍ دپاره د کوېسچن د سوال د حل لپاره ویډیوز جوړول شروع کې اور مختلف پلیټ فارم ته ورکول شروع کې، ځکه چې ستاسو هم یوز راشي، تاسو هم خپل چې کومه ډیوټي ده زمونږ هغه مونږ په ښه طریقه باندې کولی شو، صرف د دې یو ټول د وجې، ځکه چې د دنیا ډېر خلک 3 بلین خلک په دې باندې موجود دي او لا به نور راځي، ډے بائی ډے نور راځي. اور دا د دنیا یو داسې پلیټ فارم دی چې دې باندې هر منټ 180 घंटे کانټینټ اپلوډ کیږي. کانټینټ مطلب دا چې ویډیوز اپلوډ کیږي د مختلف خلکو. نو څنګه چې د بل مذهب مونږ ته راځي، د بل د مذهب مونږ ته ویډیوز راځي، د بل مذهب څنګه کرسچیانټي دا، هندویزم دی، هر څیز دی هغه مونږ ته راځي ویډیوز په ذریعه مونږ ګورو، او هندو مذهب څه شی دی، کرسچین مذهب څه دی، هر څیز دی. داسې ولې مونږ خپل دین خپل مذهب په مختلف زبانونو کې مختلف خلکو ته ولې نه رسوو؟ د دې به مونږ الله تپوس کوي. پلیز تاسو ته ریکویسټ دا دی چې کوم زمونږ مذهب دی هغه ایکسپلور کړئ، ځکه چې کتابونه نن سبا هغه زمانه ده کوم کتاب چې تا ته ټول کتاب ته ریډ کړئ او سمري روباسې په هغې میاشتې لګي، اور یو کس کتلی دی هغه یې سمري جوړوي ویډیو، هغه تا ته 1 घंटा کې هغه وانډ اف کړي. نو پلیز کوم مسایل چې کوم کتابونو کې دي کتابونه هر کس نشي یوز کولی، ځکه چې هر کس لیدل خوښوي، هر کس اورېدل خوښوي. هغه زمانه لاړه، هغه خلک لاړه کوم چې به کتابونه خوښول. اوس هر چا سره موبایل دی، هر کس غواړي چې زه د موبایل په ترو د ویډیو په ترو د یو مسلې نه ځان خبر کړم. نو پلیز تاسو ته ریکویسټ دا دی چې ویډیوز ریکارډ کې هر کارو کې چې کوم اسلامي زمونږ مذهب ټولې دنیا ته رسول شي. زه تاسو نه غواړم اجازت، زه یم علي اختر زمان، انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علي اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر یم. تاسو مو وایئ چې بیا زیره سوي لینکډین څه شی دی؟ لینکډین د دنیا د سوشل میډیاز کې یو ون آف د بیسټ ټول دی. څنګه؟ په دې باندې د مختلف د دنیا کاروباري خلک، مختلف د دنیا سکسیسفل خلک ناست دي، په هغې کې سټوډنټس هم دي، بزنس مینس هم دي، علما حضرات هم دي، سکالرز هم دي، کوم هم دي، ټول په دې سوشل میډیا باندې موجود دي. اوس د دې فایده مونږ ته څه ده؟ علما حضرات ته مخاطب یم چې فایده مونږ ته ډېره زیاته غټه فایده ده. څنګه؟ ما پروفایل جوړ کړو، فرض کړئ زه یو عالم یم، ما نوم ورکړه، د هغې نه پس یو شارټ غونته کې ټیپ ما ته راکړي چې ځان باره کې 2-3 لاینه ولیکه. زه به ورکړم زه عالم یم، د فلانې مدرسې نه فارغ یم او دا فلانې علاقې سره تعلق ساتم، لوکیشن هر څیز به ورکړې. بیا به هغه تا ته ستا سکلز راشي، ته به سکلز کې ورکړې چې ریلیجیس سکالر، اسلام،
کوم سپیشلیټیز رستا هغه باره کې به ته هغه ټیپس فول کې بیا به تا ته بل آپشن درکوي چې اوپن ټو جاب چې یاره ته نوکري کول غواړې آنلاین تو هغه پې اوپن کولی شي. بیا د هغې نه پس زه اوس دوبۍ کې ناست یم، ما ته د خپل جومات دپاره عالم پکار دی. زه به عالم څنګه دا کوم؟ زه خو یو بل ته نشم ویلی چې ماله فلاني ځای کې فلاني ځای نه عالم پکار دی. زه به ساده لینکډین ته لاړ شم، علما ان پاکستان، بیا به زه کیټګري سلیکټ کړم پیپل کې به ما ته مختلف علما راشي، مفتی، عالم، قاضي ټول به راشي. زه به لینکډین په ذریعه ما ستا ټوله ډیټا، فون نمبر، هر څیز راوالم، تا سره به رابطه وساتم. مونږ ته مسجد کې عالم پکار دی، تاسو آیا مونږ ته ټایم راکولی شئ، راتلی شئ، هغه ځای نه هم تا ته جاب لګېدی شي. د دې نه علاوه د ستا یو خپل نیټورک جوړېدی شي. مونږه فیسبوک کې څنګه فیسبوک فرینډ وایو، داسې په لینکډین کې کنیکشن دی. ستا مختلف کنیکشنز جوړ شي، 500 کنیکشن، بیا د هغې نه پس ورو سیوا کېږي. اوس تا ته یو مسله راله، مسله سره راله چې هغه مذهب باره کې دا داسې اسلامي پوینټ آف ویو سره مسله راشي یا بله راشي، اور تا ته پته وي چې یاره دا فلانی کس حل کولی شي. اوس به ته څه وکړې، ستا سره چې کوم کنیکشنز دي، کوم فرینډز دي په لینکډین، د هغوی اکاونټ ته به تا ته یاره فلاني کس ورسره دوستي دی او دی خو ما سره فرینډ دی، زه به د هغه اکاونټ ته لاړ شم، کوم چې زما ملګری دی زه به هغه ته ووایم چې یاره دې ما سره کنیکټ کړه. زما ملګری به هغه ته، ځکه چې هغه سره کنیکټ دی، زه خپل ملګري سره کنیکټ یم، زما ملګري هغه سره کنیکټ دی، خو زه ورسره نه یم کنیکټ. زه به ملګري ته ووایم د سره ما کنیکټ، او ما ورسره کنیکټ کړي، بیا به زه هغه ته خپله مسله ووایم، هغه مسله وکړي زه درته زه حل کړم. ځکه چې یو واحد داسې سپیس دی چې په دې باندې د دنیا کوم جانې مانې خلک دي، پولیټیشن دي، هر څوک دي په دې موجود دي. سو دا یو شارټ غونته کې لینکډین باره کې ویډیو. نور کورسز هم په پښتو کې شته، په دې ریحان ټریننګ باندې تاسو کتی شئ. زه یم علي اختر زمان، انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. د الله فامان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علي اختر زمان. حاضر یم تاسو ته یو ځل بیا یو نوې ویډیو سره، یو نوې ټاپک سره. نن مونږه خبره کول غواړو په څه باندې؟ په انټرنیټ د دنیا اور د انساني د تاریخ د انساني ایجاد یو غټ کارنامه ده. څنګه؟ دا یو داسې طاقت دی چې انسانان ټول یو بل سره تړلي دي ان د فارم آف سوشل میډیاز، لایک فیسبوک، لایک یوټیوب، لایک ادر تھنگز. مطلب دا نور ډیر زیات سیزونه کوم چې مونږ وینو، لیکن د هغې د یوز، د هغې د استعمال مونږ ته پته نشته. څنګه چې دا کورس ریلیټډ دی علماو سره، ها زمونږ سکالرز چې هغه د علم غرونه دي، اور هغوی خپل میسج، خپل د هغوی چې کوم دننه ټیلنټ دی، خپل د هغوی چې کوم علم دی، کوم چې دنیا ته پکار دی، دنیا به تجسس کې ده. هر انسان نن سبا هغه ټوټلی په تجسس کې دی. ولې؟ هغه ته د هغه چې کوم سوچونه دي، د هغه چې کوم د هغه په دماغو کې چې کوم سوالات دي، د هغې آنسر هغه ته نه میلاویږي. ولې؟ جواب نه میلاویږي. د هغې په وجه هغوی علماو سره کنټیکټ کوي. نو مختلف داسې علما دي چې هغوی په سوشل میډیاز باندې شته، خو نالج لیمیټډ دی، ډیر زیات دی. لیکن د خپلې خوښې د بعضې کسانو څوک پلانې عالم لایق کوي، څوک بل څوک، نو د ټرانسپورټ او هغه پسې تلل، هغه ته ټلیفون کول، د هغه د ټایم ډیر زیات ټایم لګي. د هغه مین مقصد دا دی. نو د سوشل میډیا یوز او د ټیکنالوژي یوز د هغې هغه کار آسانولی شي. څنګه؟ په یو ټایم باندې مونږه فرض کرے یو کلاس ته یو ټایم باندې 30 کسانو ته مونږ خولی شو، خو که فرض کرے ته د انټرنیټ په ذریعہ باندې یو ویډیو ریکارډ کې هغه انټرنیټ ته تور کې، انټرنیټ کې بیا مختلف ډیر سیزونه دي، سوشل میډیا ډیوایډډ هر چیز دی. تو چې ته ویډیو ریکارډ کې اور هغه ورکې، نو هغه به کروڑونو کسانو ته ورسېدل. تا په یو وخت باندې انلیمیټډ ټایم دپاره دا نشته چې کال به هغه ویډیو موجود وي، 2 کاله، میاشت دپاره. نو بس تا خو چې دلته څه وي هغه بس خاورې شول، خاورې داسې چې هوا کې ختم شول. کم کسانو چې واورېدل بس صحیح ده. ادر دین د دی نه چې کم فنا کسان دي، کم چې په نظر نه ښکاري، کم چې دلته نشته، اټس اوور، ختم شو خبره. دې نه علاوه چې ته ویډیو ریکارډ کې انټرنیټ ته ورکې، انټرنیټ ستا ویډیو مختلف کسانو ته ښایي
ستا خپل آډینس هم جوړیږي. اوس پر اس کرتا یوټیوب چینل کولاو کړي ارننګ هم شروع دی اور د ستا د نالج چې کومه سلسله ده هغه مخکې روانه ده. دې کې به ستاسو مختلف کسان به انټرست ساتي ستاسو مسایلو کې، نو هغې سره هم ستاسو د علم چې کوم لیمټ دی هغه به سیوا کېږي، مونږ ته به هم زده کړې ته میلاویږي. داسې انټرنیټ د دنیا ډېر مسایل اسان کوي. څنګه چې کنټریز ټو کنټریز کنیکټډ دي داسې د هغې خلک هم کنیکټډ دي. نو انټرنیټ ډېر یو فایدار چیز دی. یقینا چې تاسو ته به ډېرو ته پته وي، کوم چاته چې پته نشته د هغې یو سمال غونته کې انټروډکشن ما تاسو ته درکو. انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علی اطهر زمان. یو ځل بیا یو ښکلې غونته کې سیز سره ټیکنالوژي ده نه انټرنیټ دی ښکلې غونته کې ټاپک سره حاضر یم بیا. نن به مونږ وایو سټریم یارډ. سټریم یارډ څه څیز دی؟ سټریم یارډ یو ویب سایټ دی، یو ټول دی کوم چې مونږ ته مدد راکوي مختلف سوشل میډیاز باندې لایو تلو دپاره. اوس فرض کرے فیسبوک لایو ته لاړ شي خو هغه د ستا د آی ډی نه صرف د ستا لاندې نوم نه راځي، ډسکرپشن نه راځي، کوېسټن نه راځي، هیڅ چیز نه راځي. اوس به ته څه چل کې سټریم یارډ سره ته خپل فیسبوک آی ډي، یوټیوب چینل، لینکډین اکاونټ، ټویټر اکاونټ کنیکټ کولی شي. بیا د هغې په ذریعه باندې ته د هغې نه لایو تللی شي. سټریم یارډ کې ته لاندې خپل نوم ورکولی شي، د هغې کسټمایزیشن کولی شي، کلرز بدلولی شي، مختلف رنګونه پکې اچولی شي. په هغې کې ته خپل کسټمایز ګوټ کې یو لوګو لګولی شي. کوم کار کوم چې تا ته یو ویډیو ایډیټر بیسکس درکوي، ویډیو ایډیټینګ سافټویر بیسکس درکوي، هغه ان د فارم آف لایو ته تللی شي. دې کې ته فری ورژن کې 6 کسان ځان سره لایو اخیستی شي او فیډ ورژن کې غالبا 10 کسان دي. سو دا یو شارټ غونته کې ویډیو اسائنمنٹ ته دې دا دی چې تاسو 5 दिन کې 5 لایو سیشنز کول دي. د سټریم یارډ په تلو خپل جیمیل لاګین کول دي، د هغې نه پس بیا خپل فیسبوک اکاونټ کنیکټ کول دي او 5 کسانو سره ستاسو انټرویوز لازمي دي. تاسو 5 کسانو سره انټرویو کا، بیا د هغې نه پس 5 پیرې لایو مختلف مسایلو باندې تلل دي او یو کس ځان سره شیر لینک شیر کول دی د خپل فیسبوک اکاونټ باندې. بیا چې کم کسان لینک جوائن کوي او تاسو نه مختلف کوېسچن کوي، مختلف باره کې مختلف مسایلو باره کې تاسو به د هغې انسر کوئ. سو دا یو شارټ غونته کې ویډیو سټریم یارډ باره کې اور ملاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علی اختر زمان. یو ځل بیا د ستاسو وړاندې حاضر یم. نو نن به مونږ خبره کوو میچوئل فرینډز. اوس میچوئل فرینډ څه شی دی یار؟ دا پکې لا نوې لانجه راله، لانجه نه ده بلکې دا ډېره ښه خبره ده. اوس زه بزنسمین یم یا زه عالم یم، ما سره به عموما زیاتر هغه کسان کوم چې زما د فیلډ ریلیټډ وي، کوم چې زما ته فایده راکوي، کوم چې زه ښه ګڼم چې هغوی ما سره. اوس داسې زمونږ ټیچر ریحان الله والا دی، د هغه چې کوم فرینډز دي هغه عموما زیاتر بزنس مینز دي. اوس زما انټرسټ پیدا دی، زما انټرسټ پرس کړی دی بزنس مین فرینډس جوړولو کې او د هغوی سره خپل کلاینټس بدلولو کې او هغوی نه فایده اخیستو کې. زه به د هغه فرینډس ته لاړ شم، بیا به 1 by 1 هغوی ته فرینډ ریکویسټ شروع کړم. داسې کسان کوم چې فرینډ ریکویسټ بند کړي وي هغوی ته به زه میسیج وکړم چې ما خپل ځان سره ایډ کا، د فلانې علاقې سره تعلق ساتم اور ایکسپرټ په دې کې زه به ډېر خوښوم، زه به ډېر خوشحاله یم چې ستا فرینډ شم اور تا نه څه زده کړم. خوشحالۍ سره به د هغوی ایډ کړي، دا به د هغوی په پوسټ باندې لاړ شي، کمنټ به وکړي. نو دغه میوچوئل فرینډز به تا ته هیلپ درکوي د ستا په ګایډلاینس کې، د ستا په علم کې اور د ستا د زندګۍ مختلف شعبو کې. نو دا یو سمال غونته کې ښکلی ټیپ و کوم چې ضروري و د ستاسو لپاره. نو دا یو خاص غونته کې شارټ ویډیو د میوچوئل فرینډز باره کې. انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دس از علی اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې یو نوې ویډیو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو دا په نوم नेम, जैसे हम नेम कहते हैं उर्दू में नाम कहते हैं, तो नेम چې دی دا ډېر خطرناک چیز دی. څنګه اوس فیسبوک ته چلے تا ځان له نوم کېښودو محمد یونس،
بل محمد یونس ہے، بل میں ہے، بل میں ہے، بل میں ہے، بل محمد عاصم ہے، بل محمد علی ہے. ہر چا ځان سره محمد لګولي یا داسې ورډ چې علي یا احمد دا ډیر زیات کامن دي. اوس د ستا فیسبوک آی ډي ده او د ستا محمد ناظم نوم دی، اوس تا محمد ناظم سرچ کو ته سرچ کې نه راځي. ولې؟ مسله څه ده؟ ځکه چې ته ایکوریټ نه تو ډیر زیات بیقرار یې. هر چا محمد ہے ته به څنګه راځې؟ دا به ډېره زیاته ګرانه شي. اوس مین ایشو، مین هایلایټ کول ځان، دا ډېره مین خبره ده. اوس د تاسو مفتی یا عالم یې، نو تاسو ځان سره لیکلی شئ چې مفتی ریاض احمد. اوس مفتی ریاض احمد دا یو ایکوریټ نوم شو. څنګه چې زمونږ فیلډ والا لیکي، زمونږ یو دوست دی هغه لیکي احمد ویډیو والا، کم چې لیکي آفتاب کارډ والا، داسې ډېر کسان دي. اوس څه دي هغه یې نوم ایکوریټ کړی. څوک هم سرچ کړي بیا سرچ کې دی راشي کم کانټینټ وي، کم فوټوز وي، کم مسایل باندې دی خبرې کړي، هغه ویډیوز هر چیز په ټرینډ کې راځي اور زر تر زر هغوی ته شو شي. اوس زما یو داسې نوم دی چې هغه ګمنام منتقی دی نو چې سرچ کې نو راځي. اوس تاسو خپل نوم ایکوریټ کې چې علامه ای نو علامه محمد علی، چې کله تاسو هغه بیا سرچ کوئ نو هغه سرچ کې ډایرکټ راځي، هغه کې څه مسله نه راځي. دغه یو شارټ منتقی ویډیو په نوم باندې چې موږ خپل یو نوم څنګه جوړولی شو ایکوریټ اور په سرچ انجن کې زر تر زره څنګه راتلی شو. السلام علیکم ایوریون، دس از علی اطهر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر یم یو نوې ویډیو سره. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ټویټر د دنیا سوشل میډیا پلیټ فارمز کې یو د ټاپ ریولوشنري کوم چې ریولوشن راولي، کوم چې مسایل حل کوي، هغه یو پلیټ فارم دی چې په ټولې دنیا سیاستدانان، د ټولې دنیا سلیبریټیز، د ټولې دنیا خو خلک غټ خلک په دې موجود دی. د دنیا د ټول نه غټې ادارې په دې موجود دي. نو که ته یو کمپلین هم کې نو پاسبل ده چې هغه هغوی ته ورسي. اوس دې کې موږ اکاونټ جوړ کړو په خپل موبایل نمبر باندې یا جیمیل باندې. د هغې نه پس دا موږ ته د فیسبوک په شانتې دی تصویر ویډیو پې ورکولی شو. موږ 2 منټو پورې ویډیو ورکولی شو، د هغې نه سیوا هم ورکولی شو اور تصویر هم ورسره ورکولی شو. اور دا موږ ته یو آپشن راکوي چې موږ پوسټ ورکو د 160 کریکټر پورې پوسټ موږ ورکولی شو. کوم چې موږ خپل ځان نه وایو هغه موږ په دې باندې ورکولی شو. بس هغه 160 کریکټر کې ایکوریټ لیکل دي. هغې سره موږ یو تصویر هم پوسټ کولی شو یا یو ویډیو هم پوسټ کولی شو. د هغې نه پس تاسو ته څه کول دي، یو ویډیو جوړول دي خپل تعارفي، هغې د پاسه لیکل دي، د ټویټر ته پوسټ کول دي، بیا بله ویډیو جوړول دي خپل ځای باره کې کوم ځای کې چې تاسو پاتې کېږئ، بله ویډیو مذهب باره کې، اور بله ویډیو د دنیا چې کوم د ټولو نه ټرینډینګ او د ټولو نه زیات فالوورز والا اکاؤنٹ دی ټرمپ، کوم چې زمونږ آس پاس ممالک دي څنګه مودي دی پړوسی ملک دی، پرایم منسټر دی، داسې ټاپ چې کوم پروفایلز دي هغه فالو کول دي. ځکه چې د دې د وجې مونږ ته پته لګي چې کنټري کې څه چلیږي، نوې اپډیټس راغلي، نو دا مونږ ته ډېر زیات هیلپ کولی شي. اور زمونږ میسیج د دې ټویټر په ذریعه مونږ خپل کوم چې را روان نیشنز دي او کوم چې موجود کوم پولیټیشنز دي، کوم مسایل مونږ حل کول غواړو د دې ټویټر په ذریعه مونږ کولی شو. دا به یو شارټ ونته کې ویډیو ټویټر باره کې انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. د الله پامان. السلام علیکم ایوریون، دس از علی اطهر زمان. یو ځل بیا د ستاسو وړاندې یو نوې ویډیو سره حاضر یم. نننی ټاپک زمونږ ټیک ټاک دی. ټیک ټاک هم د دې کال نه 3-4 سال مخکې یو جوړ شوی ایپ دی کوم چې چاینا دی اور هغه ډېر زیات پاپولر شو. په څه وجه؟ په هغې کې ته د 15 سیکنډ نه وارې چې تر 1 منټ پورې شارټ ویډیو جوړولی شي اور په هغې په وجه باندې ډېر زیات آډینس هغې ته رالو. ټیک ټاک اکاؤنٹ جوړ کې د 15 سیکنډ مختلف احادیث ترجمه اور مختلف داسې یو مسله ده چې 15 سیکنډ نه 1 منټ پورې کور کېږي. هغې باره کې 3-4 ویډیو جوړ کې یا ډیلی بیسس سره یو ویډیو جوړوي اور ټیک ټاک ته ورکوي. خپل آډینس جوړ کې، خپل کتونکي خپل علم
کتونکو ته ورسوي ځکه چې په ټیک ټاک باندې د پاکستاني آډینس او د ټولې دنیا آډینس ډېر زیات دی 1 بلین ډاونلوډز دي د ټیک ټاک. نو دا یو هیسټوریک یو هسټري ده کوم چې یو داسې زر ګرو شو صرف د دې په وجه چې ویډیوز پکې شارټ دي اور خلکو ته فایده نشته ځکه چې ډېر زیات خلک تنقید کوي چې دې باندې ډول سورنا او غانا ډېر دي. نو تاسو اور مونږ ولې داسې نه کوو چې هم دغه میډیم د خپلې فایدې دپاره یوز کړو. سو دا یو شارټ غونته کې ویډیو انشاءالله ملاویږي بله ویډیو کې د الله فامان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علی اختر زمان. حاضر یم یو بله ویډیو سره چې هغه ده په فیسبوک څه څیز دی اور زموږ علماء حضرات ته دا فایده څنګه ورکولی شي. نو دې باره کې نن دا ویډیو ده. فیسبوک د دنیا 3 نمبر غټ ایپ دی، غټ سوشل میډیا پلیټفارم دی په کومې باندې چې د دنیا د 2 بلین نه سیوا خلک موجود دي. اوس فیسبوک څه کوي؟ فیسبوک یو داسې پلیټفارم دی چې موږ په خپل اکاونټ جوړ کړو، نو موږ په هغې خپل تصویران، خپل ویډیوز، خپل پوسټ ان د فارم آف ټیکسټ د لیکلو په ذریعه باندې ورکولی شو. اوس دغه موږ ته مدد څنګه کولی شي؟ فیسبوک موږ ته مدد راکوي د دنیا د اسرائیل د ملک فرینډز هم جوړول، کوم چې مسلمانان دي، د ناروې د کوم هم دي، هغه موږ ته خاص دا هیلپ راکوي ځکه چې په دې دنیا د ټوله ناخوښه د ټولو نه د ټولې دنیا خلک موجود دي. اوس مشران وایي چې خو سره کښېنې نو هیره به ښه به نه جوړېږي او چې بدو سره کښېنې نو د هغې رزلټ خو بیا تاسو ته پته ده ځکه چې په کومه معاشره کې چې زه پاتې کېږم په هغه معاشره کې تاسو هم پاتې کېږئ، نو د هغې بیا تاسو ته ښه مکمل پته ده چې څه حساب وي. اوس داسې په فیسبوک باندې کمیونټي ده، یو بی بی شیریني او مړ بشم هغه ټپو والا پراپرټي ده، بله دا ده چې د میاشتې به لاک روپۍ څنګه ګټې، بله دا ده چې راځه زه ټریننګ در کوم مخکې جاب کوه ښه تنخوا له. نو کوم کمیونټي سره ته تعلق ساتئ؟ تاسو علما حضرات یې، تاسو علماو سره کنیکټ کیدی شئ، د اسرائیل مظلوم مسلمانانو سره کنیکټ کیدی شئ، فلسطین سره کنیکټ کیدی شئ، د ناروې غیر مسلمانانو سره، د ټولې دنیا غیر مسلمانانو سره. نو تاسو به څه کوئ؟ هغه فرینډز د تاسو جوړ شي، تاسو به خپله یو ویډیو جوړه کړئ تعارفي، زما نوم دا دی، فلانې علاقې سره تعلق ساتم، بیا به خپلې ښار باره کې ویډیو جوړه کړئ، بیا به خپل مذهب باره کې ویډیو جوړه کړئ، بیا چې کوم هم ویډیوز جوړوئ اپلوډ کوئ اور خپل فرینډز ته ریکویسټ کوئ چې دا شیر کړئ، کوم چې ستاسو د کور خلک یې، کوم چې ستاسو قریبي دوستان، هر چاته مه کوئ ځکه دا بیا سپیمینګ کې راځي، ستاسو اکاونټ سسپینډ کیدی شي یا ستاسو اکاونټ ریچ کمیدی شي. نو دا یو خاص غونته کې ویډیو فیسبوک باره کې یقینا چې تاسو علما حضرات په ته ډېره فایده اوچتوئ اور یقینا چې تاسو به کوئ هم داسې. خو هغه حضرات کوم چې لا فیسبوک ته نه دي راغلي، خپل اکاونټ جوړ کړئ، خپل اکاونټ سیټ اپ کړئ، په هغې باندې ویډیوز شورول کړئ د اسلام باره کې، د دین باره کې، ځکه چې موږ خپل میسج زر تر زره نورې دنیا ته شو کړو اور د اسلام یو ښکلي تصویر جوړ کړو. نو دا یو شارټ غونته کې ویډیو فیسبوک باندې انشاءالله ملاویږي بله ویډیو کې. السلام علیکم ایوریون، دیس از علی اختر زمان. د دې کورس لاست ویډیو چې هغه ټاپک دی واتساپ بزنس. واتساپ بزنس د ساده بزنس نه غونته ډفرنټ دی ځکه چې په دې کې تعالی میسج راشي نو ته یو اوې میسج ځان ته جوړولی شي آټومیټک، که ته آنلاین اور آفلاین نو هم آنلاین اور میسج تا تراشي او ته هغه وخت وزګار نه نو ته هغې کې خپل ډیټیلز ورکولی شي چې زه دې ټایم نه دې ټایمه پورې فری یم، زه به تا سره دغه دوران کنټیکټ کوم، معافي غواړم اوس وزګار نه یم، نوکرۍ ټایم دی، هر څیز جماعت ټایم دی، انشاءالله چې کله فری ټایم وي زما دغه نه دغې پورې زه به تا سره رابطه وساتم. دې نه علاوه ته دې کې ګروپس جوړولی شي، هغه ګروپس کې بیا کسان ایډ کولی شي اور کوم هم چې مسایل کوم هم ویډیوز ته جوړي هغه ګروپ کې شیر کولی شي اور د هغې نه تا ته ویوز راتلی شي. نو ستاسو ډیوټي دا ده چې 3-4 ګروپ جوړولی شي او ګروپ جوړ کړئ د جماعت کوم چې مقامي خلک دي، د فیملی، د خپل دوستانو اور هغې باره کې کوم ویډیوز تاسو جوړوئ شیر کوئ
اور مختلف ډسکشن کوئ کوېسچنز تاسو ته راځي د هغې باره کې ریکارډینګز کوئ اور هغه وټس اپ باندې شیر کوئ. دا یو شارټ غونډه کې ویډیو وټس اپ بزنس باره کې انشاءالله ملاویږو یو بله بینکینګ ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علي اختر زمان. یو ځل بیا د ستاسو مخې ته حاضر یم. ویډیو به توړه لږه پاسټ وي او معذرت غواړم د ټایم د کمي د وجې. نن زموږ ټاپک دی سیلفي. تاسو فیسبوک باندې لیدلي چا به داسې کړي چا به داسې کړي چا به څه بلا شی کسان به را دا کړي اور سیلفیانې به اخلي. هغه تصویر کوم چې موږ د موبایل د فرنٹ کیمرې نه الو هغې ته وایي سیلفي. اوس سیلفي یو ډېر غټ لاجک دی کې خو موږ په دې پوه نه یو. اوس فرض کړه ته چاته ووایې یا تا ته څوک ووایي چې یار زه تا سره سیلفي وباسم. اوس تا ته سوچ وکړه، سوچ ولګوه چې دننه طرف له تاله فیلینګ څه راغلی. تاله به داسې فیل کېږي چې دا کس ما سره مینه ساتي، دا کس ما خوښوي، ځکه دې ما سره سیلفي ویلي، د ده په زړه کې زما عزت دی. دا د مینې دا ډېر یو خاص عمل دی سیلفي. یقینا چې تاسو ایکسپیرینس کړي، ما خو داسې ایکسپیرینس کړي. اوس سیلفي یو بله فایده دا ده چې فرض کړئ ته داسې یو خاص شخصیت سره ملاو شي، طارق جمیل صاحب سره ملاو شي، بل داسې عالم سره ملاو شي، اور تاله د موبایل د بیک سایډ نه یا د کیمرې نه څوک تصویر وباسي، نو حادثه دا وي چې کوم کس په موبایل پوهېږي یا نه پوهېږي خو د غلطۍ نه هغه تصویر یا بلر راشي یا غلط راشي، نو بیا هغه مقام ته وي هغه قسم ته وي سړی بیا ډېر غوسه وي. اوس به څه کې دا سیلفي مونږ ته داسې پریکټس راکوي چې مونږ 30-40 سیلفۍ والو که نه بس مونږ ایکسپورټ شو. بیا مونږ نه تصویر غلط چرته راځي، بیا خو آندي چلیږي، تیز هوایې چلیږي، سیلفي به ښه برابر وي، ځکه مونږ پریکټس کوو. دا یو څو سیلفۍ دي زمونږ د ټیچر. زه دومره شوقین نیم د سیلفي اخیستو، نو زما نشته داسې، او دا څه تصویران زه اګزامپل لپاره تاسو درښولی شم. دغه وي سیلفي کوم چې تاسو منشن کوئ د فیسبوک په پاڼه، د انسټاګرام په پاڼه، دا ټوټل دغه تاسو منشن کړي دغه سیلفي ده. یقینا زه به تاسو ته وایم چې اخلئ اور فیسبوک ته ورکوئ. بل د دې یوز دا دی چې تا چا سره سیلفي واخیسته اور یو خاص شخصیت یا عام بنده وي، ته به د خاصه ډسکرپشن ولیکي ټوډے آئی میٹ وذ فلانا فلانا چې کوم چې ایکسپرټ ته دی دی اور د دې دی د دې دی د دې سره تعلق دی، دې کې ایکسپرټ دی، دا د کانټیکټ نمبر دی، دا د فیسبوک آئی ډي ده، د سره کنیکټ شي اور دنه څه زده کړي، دنه فایده والے. دا یو خاص ویډیو ښکلې غونته کې وړه غونته کې ویډیو د سیلفي باره کې انشاءالله ملاویږو بلې ویډیو کې. د الله په امان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علي اختر زمان. یو ځل بیا یو بلې ویډیو سره تاسو ته حاضر یم. فیسبوک لایف. اوس فیسبوک لایف څه شی دی؟ څنګه چې مونږ د جمعې پر ورځ لایف خطبه ګورو که نه مخامخ ناست یو، داسې سوشل میډیا کې یو آپشن وي چې ته څه کارم ایټ ا ټایم کې. اوس زه دا کوم چې ویډیوز جوړم، اوس زه دا لایف فیسبوک باندې کولی شم، موبایل لګولی شم، لایف به چلیږي. ټیلیکاسټ چې زه څنګه دلته کوم داسې به بارې عوام هم کتی شي. داسې لایف فیسبوک لایف تاسو هم کولی شئ. د فیسبوک اکاونټ د جوړېدو نه پس تاسو لایف فیسبوک لایف کې چې څنګه لایف بټن راځي هغې باندې کلیک کولی شئ، بیا د هغې نه پس تاسو لایف تللی شئ. لایف تاسو لاړئ. اوس فیسبوک را روانو ورځو کې داسې اپډیټ را روان دی چې فرض کړئ د ستا لایف یا د ستا ویډیوز چاته خوښ شو نو هغه تا ته 100 روپۍ 200 روپۍ 300 روپۍ ایز اے ګفټ سورم چې هغه وي تا ته درلیږلی شي چې ډېره مزیداره ویډیو جوړه کړې د رستا انعام. د دې نه علاوه جبکې بلکې راغلی دی، د دې نه علاوه فیسبوک کې داسې اپډیټ هم را روان دی چې ستا به کلاسز وي. اوس فرض کړې ته به پوسټ لګې چې یاره دا کلاسز دي اور څوک اټینډ کول غواړي دومره فیس دی جمع کې کلاسز وګورئ. نو دغې باندې د ستاسو لپاره یو معاشي طور باندې د پیسو یو ذریعه جوړېدی شي. نو یقینا چې په دې ویډیو به تاسو څه لږ ډېر پوه شوي اور زه تاسو ته ریکویسټ کوم چې فیسبوک لایو کې په هغې کې څه وکړئ تاسو چې یو خاص آیات راوالی یا یو خاص مسله راوالی په هغې باندې د 5 منټو
یو لایف سیشن وکړې، په هغې باندې خبرې وکړې، په هغې باندې گفتگو وکړې. دا یو شارټ غونته کې ویډیو فیسبوک لایو باندې انشاءالله ملاویږي بله ویډیو کې. الله پامان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علی اختر زمان. یو ځل بیا ستاسو وړاندې حاضر یم. نن چې زمونږ کومه ویډیو ده هغه ده یوټیوب اسایمنټس. اوس چې کوم لیکچر تاسو ته ما درکو یوټیوب څه شی دی، ها کوم هم دی تاسو ولیده، تاسو سرچ کو وی کته نه مو لیدلی، بیگ بیا لاړ شئ ویډیو وګورئ، سرچینګ وکړئ چې کوم ما سمجاول کړي تاسو ته ما ووي. یقینا چې ډیرو کسانو ته پته می، ډیرو علماء حضرات ته پته می. تو د تاسو اسایمنټ دا دی چې ډیلی د دوه منټو مختلف احادیث، مختلف د آیاتونو ترجمو سره مختلف مسائل باره کې دوه منټ ویډیو ریکارډ کول دي. موبایل ځان ته نیسل دي، ها جی دا مسله ده، دا حل دی، یا ځان ته مخامخ کې ښودل دي، ویډیو ځان نه کول دي. د هغې کې څه دي؟ هغې کې دا دي چې بیا تاسو هغه یوټیوب ته اپلوډ کې، یوټیوب نه اپلوډ کېدو باره کې به تاسو سره مختلف آډینس، مختلف کسان سرچنګ به کوي. چاته نکاح باره کې مسله ده، چاته هر چیز باره کې مسله ده، هغه سرچ کوي، ستا ویډیو به سجسټ کېږي، هغه به یې ګوري، د هغه به ژوند اسانېږي او د ثواب یو نوې ذریعه به د ستاسو په ژوند کې، زموږ په ژوند کې هغه روانېږي. دویمه دا ده چې یوټیوب ته یو بل آپشن درکوي چې ته د ویډیو لینک کاپي کولی شي. فیسبوک، واتساپ، کوم هم سوشل میډیا دی، رستا پې اکاؤنٹ جوړ دی، ټویټر دی، هر چیز دی، لینکډین دی، هغې باندې لینک سینډ کا. کم آډینس د هر سوشل میډیا آډینس چې تا سره دي هغه ډفرنټ یو آډینس ته شیر کو، بل آډینس ته، بل آډینس ته، نو هلته مختلف کسان تا ځان ته خپل چینل ته راوستل، ستا چینل ګرو کېږي، ویډیوز هم ورکې، آډینس هم راځي او د مونټایزیشن نه پس د ستا ارننګ هم شروع کېدی شي. ځکه چې هغه بیا ته ویډیوز ډیلی حساب سره ورکې، هغه بیا ون آف د بیسټ دی او زر کېږي. سو دا یو شارټ غونته کې ویډیو یوټیوب اسایمنټ باره کې انشاءالله ملاویږو بله ویډیو کې. زه یم علي اختر زمان، د الله پامان. السلام علیکم ایوریون، دیس از علي اختر زمان. یو ځل بیا حاضر یم د ستاسو مخې ته. تاسو به مو وایئ چې دا کورس ختمېږي نه، خو بس ختم شو. په زړه باندې یخې اوبه واړوئ، یعنې مطلب یخې اوبه ولې وڅښئ ځکه ګرمي ده، او که سرځی کې څښئ نو بیا ولې یخه ګرمه چای وڅښئ. دا ویډیو او دا کورس کتلو لپاره ډیره زیاته شکریه. یقینا دا د ریحان ټریننګ یو ښکلی غونته کې پروګرام شروع شو چې کوم کورسز هغه اردو کې کړي، انګلیش کې کړي، هغه اوس ټرانسلیټ کېږي پښتو کې. د دې نه علاوه نور کورسز تاسو کتل غواړئ په ټریننګ ریحان ټریننګ باندې موجود دي، یا تاسو کتی شئ. اور دا یو شارټ غونته کې ښکلی کورسز پروګرام دی کوم چې د نیمې غنټې نه والی 1 غنټې پورې لینت وي، ټایم هم ډېر نه لګي، بنده پوه شي او یو لار هم ورته فاتم ورته معلوم شي چې په کومه لار ماله تلل دي او دې نه ماله فایده حاصلېدل دي. نو دا به یو شارټ غونته کې کورس. کم غلطي، کم ټاپک چې موږ مس کړي وي د کورس لاندې کمنټ کولی شئ، یا کوم ځای کې چې دا ویډیو ګورئ دغې ځای لاندې کمنټ کولی شئ، یا زموږ فیسبوک پروفایل باندې راتلی شئ او موږ ته میسیج کولی شئ چې سر چې دې باره کې موږ ته ویډیو پکار ده. بالکل موږ په دې خوشحالېږو چې تاسو ته دپاره مختلف ټاپکس باندې مختلف کورسز ریکارډ کړو. دا یو شارټ غونته کې کورس. اوس تاسو نه غواړم اجازت، انشاءالله ملاویږو بل کورس کې. د الله پامان.